سلويخ کلونو راسه ته سحر مونږ قضایي کوي او ته رب تر مخه ولاړې تا ته شرم حیا نه درځي؟ دومره دې ستا غیرت کم شو چې ته یوه ورځ راپورته شو جمع مونځ ادا کې یا داسې مونځ ادا کې روزانه قضایي. ما عزتمندو قدرمندو دا که ته قضایي را وګرځوې که نه قضایي خو به دې وګرځېږي، خدا واوره په کلاو غوږونو سره چې هر مونځ چې قضا کې قضایي را ګرځول خو فرض دي، خو ورسره توبه باسل هم واجب دي. ته به توبه وباسې او توبه څه ته وایي؟ توبه دې ته نه وایي چې غوږونه راکاږي چې بس ما توبه دی، نه، توبه دې ته وایي چې یا ربه زه په زړه سره دا نیت کوم چې زه به بیا داسې نه کوم، دې ته توبه وایي. او که ته نن قضا یو کې ووایه یا ربه سبا نه به مونځ نه قضا کوم، بله ورځ بیا قضا کې، بله ورځ بیا قضا کې، بله ورځ روزانه توبه ورسره باسې. توبې کولو نه بعد بیا هغې ګناه ته ورتلل، حدیث شریف کې راځي بیا ګناه وکړه بیا توبه وکړه، بیا ګناه وکړه بیا توبه وکړه. فرمایي دا داسې سړی لکه چې الله پورې دا سړی خندا کوي لګیا دی. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي توبې کولو نه بعد بار بار ګناه کول، بار بار توبه کول، دا داسې ده لکه الله پورې تمسخره کوي، الله پورې خندا کوي دا سړی. زمونږ مسلمانو کم کیفیت دی، کم کیفیت دی مونږ مسلمانو. زندگی تیره شوه زمونږ خېټه مړه نه شوه، زندگی تیره شوه خو زمونږ ضروریات پوره نه شو. اے مسلمانو دا ضروریات په کله پوره کېږي؟ لږ خپل ضمیر نه تپوس وکړه. دا فراغت دین طرف ته به د تا کله میلاویږي چې مونځ ټیم راشي ستا جامې چې دي ټیک نه وي، یاره جی جامې مې ټیک نه دي ته ځه زه به یې وکړمه مونځ قضا شي. خو چې کله څوک یو یار دوست وایي یاره ځه که نه فلاني د واده دی یاره ډوډۍ والا ویلې چې ملګري وي څومره راوله، وایي لږ صبر وکړه 15 منټو کې راځم جامې بدلومه. ډوډۍ اهمیت شته دی. بینک ته په لاین کې مونږ خلک نیمه نیمه ګانټه ولاړ وي، نیمه نیمه ګانټه ولاړ وي. یوټیلیټي سټور ته څومره خلک ولاړ وي، پاسپورټ دفتر ته څومره خلک ولاړ وي، نیمه نیمه ګانټه ولاړ وي. دا پیسې چې میلاویږي دې ته څومره خلک ګانټو په مخ ولاړ وي. خو که نه ودرېږي بیا مونځ ته نه ودرېږي چې 2 منټه امام لیټ شي بس بیا دوی مازغه په ځای نه او هو هو استاد جی خو 2 منټه لیټ شو. خدای بنده ضرورت انسان دی چې ته په اور باندې خو نه ولاړ الله کور کې ناسې خو کېنه 15 منټه صبر وکړه. په ټایم سره ادا کول څه فرض واجب خو نه دی چې فکس به په دغه ټایم ودرېږي. او خدای بنده دا نن چې تا سره ټایم نشته، نن تا سره ټایم نشته، دا سلسله به د یوه ورځ داسې ختم شي الله ذات قسم چې لاچاره به وګرځېږي. حدیث شریف کې راځي یو بدکاره یو ګناهګاره چې قبر ته ښکته شي دی به وایي یا ربه ما ته دومره مهلت راکړه چې 2 رکعاته نفل ادا کړم. رب کریم له جانبه آواز وشي ای زما بنده دا دارالحساب دی، دارالعمل دی پاته شوی دی، دلته مهلت نشته. و یا ربه دومره ټایم راکړه چې یو ځل سبحان الله په محبت سره په شوق سره وایم. نه ای ما بنده دا د ستا دارالحساب دی، دارالعمل دی، رستو پاته شوی دی. نن چې دا ته بار بار وایې که نه ما سره ټایم نشته، مونځ کې دومره ټایم نشته چې جمعې فرض وکې نو تا سره دومره ټایم نه وي چې سنت ورپسې وکې، تا سره دومره ټایم نه وي چې ډېر خلک بس داسې وکړي، ډېر خلک داسې وکړي، ډېر خلک اړو دعا کوي هم نه. حالانکه ته د دنیا یو حاکم نه غواړې، اغذات نه غواړې، اغذات نه غواړې چې د کل مخلوق پیدا کوونکی دی او هغه یې تاله هر څه درکوي، نو ته له اغذات نه په غوښتلو باندې شرمېږې یا اغذات نه په غوښتلو باندې تا سره ټایم نشته، ته یې څنګه مسلمان؟ افسوس دی ستا په مسلماني باندې. بهرحال ما عزتمندو قدرمندو مونږ مسلمانو ته پکار دی چې لږ د خپل ځان سره سوچ کوي آیا دا زما ښېګړې کار دی یا دا مولوي صاحب چې کوم بیان وکړو زما د فایدې وي زما د نقصان وي. خدای ذات قسم زمونږ جماعتونه شړ شوي دي، سهار په مونځ کې څوک نه وي، کنې لاړ شئ سهار مونځ کې خپل جماعت بیا وګورئ. زه دا بار بار وایم چې ګوره د ستا عذر به وي، یوه ورځ به وي، 2 ورځې به وي، روزانه عذر وي. په خدای ذات قسم که چېرته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غوندې خلک وی نو نن دا څومره چې ما مخې ته ناست دي دا ټول دا حد لاندې راتلی، ټول حد لاندې راتلی. خو بس افسوس دا دی چې جمهوری ملک ته چې څه دې پکې وکړه بس تا ته اختیار دی. الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي.